دماغون پولا ورد شدیر پیڑا کیم تو گریز بڑے میں توی لگا دباس سے گمان مکرہ چی بے پر و خاپے رکھیم کمی عمر پشمارہ ترشپیت تیر دے لا پکار دا سوارے لگا اس بکیم دا افغان پا ننگ وطر لطورا ننگ علیہ دا زمانے خوشحال خطکیم زوز بلن ورکام محترم علی وزیر تا چخپل وینائی کی محترم علی وزیر سامان چھوڑنا یہ ہے آزان دا وشیع وانا بعد علی وزیر خطاب شنک شنک آزان کو شنک بعضاً عوامر وطلل کراچی شہر بشکنتا بدن رواز نشان جلساوہ سازان وقت آئے گا ادھرون بعد علی وزیر خطاب کی پاکان دا مقتد سرشید اسلام اندیئے کسی سوزاری بمقتد شہر نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ باتیں پہلے اردو میں کہوں گا پھر بعد میں بقیہ تقریر پشتو میں کروں گا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج نقیب شہید کی برسی اس شہر میں منائی جا رہی ہے جہاں پہ پورے ملک میں کہیں روزگار کی امید جب ختم ہو جاتی ہے، جب کوئی کسی کو اپنے شہر علاقوں میں روزگار کاروبار کے مواقع نہیں ملتے، تو اس ملک میں ایک ایسا شہر ہے جس کا نام کراچی ہے، پھر لوگ کراچی کی طرف چلے آ جاتے ہیں تاکہ وہ یہاں پر اپنی محنت مزدوری کرے، اپنا کاروبار کرے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کراچی کا شہر جو کبھی غریبوں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس ملک کے سیکیورٹی اداروں نے، اس ملک کے پولیس کے رکھوالوں نے
اس شہر کو ایسا خوفناک شہر بنا دیا ہے، جب بھی کوئی کراچی کی طرف آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت وسوسے، بہت خوف ساتھ ہی لے کے آ جاتا ہے۔ نقیب شہید جس کی شہادت نے پشتون قوم کو بیدار کیا، جس کی شہادت نے پشتون قوم کا شعور دیا، جس کی شہادت نے پشتون قوم کو اتفاق دیا، جس کی شہادت نے غریب سے لے کر امیر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، تو ہماری مائیں بہنیں سب ہی اس تاریخ کے حوالے سے اپنے حقوق مانگنے کے لیے اس ریاست کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی ایم کی تحریک آج اس ملک کے اندر محدود نہیں رہی۔ پی ٹی ایم کی تحریک دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں رہا، دنیا کا ایسا کوئی ملک نہیں رہا جہاں پہ پشتونوں کے حقوق کے لیے مظاہرے نہ ہوئے ہو۔ پاکستان کی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے ہوئے اور پاکستان کو یہ احساس دلایا گیا کہ پاکستان یہ ریاست جو کاروبار کر رہا ہے، یہ ریاست جو باہر سے ڈالر کما رہا ہے، جو یہ ریاست پوری دنیا کو ڈرا رہا ہے، یہ پختونی کی وجہ سے یہ ریاست کر رہا ہے۔ ریاست اگر آپ دیکھ لیں 33 ارب ڈالر انہوں نے پختونوں کو بے گھر کیا، پختونوں کو برباد کر دیا، پختونوں کو شہید کر دیا گیا، پختونوں کو جلاوطن کر دیا گئے، پختونوں کے گھر مسمار ہوئے۔ تو اس نے دنیا کو کہا کہ پشتونوں کو انگریزوں نے بھی فتح نہیں کیا، پشتونوں کو مغولوں نے فتح نہیں کیا، انگریزوں کو پشتونوں کو روس نے فتح نہیں کیا، اور پشتونوں کو امریکہ نے فتح نہیں کیا۔ دیکھو پاکستانی فوج نے پشتونوں کو فتح کیا، اور ہم یہ فوجوں کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم پشتونوں کو 100 سال تک غلام رکھیں گے۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پشتون جب ایک بار نکل جاتا ہے تو تمہاری پتلونیں پشتونوں کی سرزمین پر رہے گی۔ میرے وزیر زخمی وزیر، علی وزیر، علی وزیر، میرے وزیر زخمی وزیر، علی وزیر، علی وزیر۔ جیسے راو انور کو کیوں عدالت نے سزا نہیں دی؟ راو انور کو کیوں انٹیلیجنس ادارے اس کو پال رہے ہیں؟ یہ یاد رکھو، جب بھی کوئی بندہ پشتون ہو یا سندھی ہو یا سرائکی ہو یا بلوچ ہو یا پنجابی ہو، یہ جب اٹھاتے تھے رینجر والے، جب وہ کسی کو حوالے کرتے تھے تو وہ راو انور کے ساتھ اس کا سودا کر لیتے تھے۔ اگر راو انور کو کوئی بندہ وہ دیتے تھے، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ پہ دیتے تھے، راو انور کو بیچتے تھے، وہ بندہ راو انور کے ہاتھ بیچتے تھے، وہ راو انور اس بندے کا آگے 40 لاکھ روپیہ قیمت وصول کرتا تھا۔ تو راو انور کو پتا تھا کہ یہ آخر میں مجھے قربانی کا بکرا بنائے گا، تو اس نے پہلے سے ان میجروں، کرنلوں، بریگیڈیئروں کی ریکارڈیں اپنے ساتھ رکھی تھی، اور وہ ریکارڈ انہوں نے باہر ممالک میں بھی بھیجی ہے۔ اب راو انور ان کی کمزوری ہے، وہ راو انور ہم سیاسی ان تحریکوں کے حوالے سے عدالت میں پیش کریں گے، پر یہ وردی والے جن کا کام ہے خون بہانا، جن کا کام ہے خون کے بدلے سودا کرنا، جن کا کام ہے یہاں پاکستانیوں کو بیچنا، اب راو انور کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پیر بھی، آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر مظلوم قوم کے لیے اٹھے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے مہاجروں اور پختونوں کی جو لڑائی لڑی،
आज महाजन लीडरशिप ये बात तस्लीम करते हैं कि हमने इन इंटेलिजेंस इदारों के कहने पर ये लड़ाई करवाई थी। हम शर्मिंदा है और हम पश्तून कौम से माफी मांगते हैं। तो हम उन महाजरों के लिए भी आवाज उठाएंगे अगर ये मावरा अदालत करते हैं। आज आप देख रहे हैं ना, प्रोफेसर हसन जफर को इन्होंने मारा, किस लिए मारा? आखिर में वो तक गए, उन्होंने कह दिया कि हम आपके कहने पर मजीद लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस तरह सैयद अली रजा आप जी को भी मारा गया, हम उसके लिए भी आवाज उठाते हैं। हम कहते हैं कि बीबी को शहीद कर दिया गया, हम कहते हैं कि जुल्फकार अली भट्टू को कोर्ट के जरिए मारा गया, हम कहते हैं मुर्तजा भट्टू शाहनवाज भट्टू को इन्हीं इदारों ने मारा है, इन्हीं इदारों ने मारा है। आप लोगों को पता है कि कराची वो शहर है जहां पे मजलूम तबका रहता है, जहां पे मजदूर तबका रहता है, जहां पे हर इलाके हर कौम के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। अगर ये कराची उठी तो यह इस पूरे खित्ते में इंकलाब आएगा, कोई भी इंकलाब से नहीं रुक सकता है। मेरे अजीज साथियों, जैसे आपको मालूम है, मैंने कहा था कि मैं पहली तकरीर उर्दू में करूंगा, बाद में पश्तो में करूंगा। जमा फगो मलगरे लगाता सोता चपतश्ता नन पख्ताना दा थवले रागली दी, पख्ताना दा मजबूरी रागली दी, पख्ताना दा दहशतगर्दी थाने दी रागली, पख्ताना दा तला चासरा झगड़े थाने दी रागली, पख्ताना पखपल वतन के मजबूर स्वर पकराचे के मजदूरी पे से रागली दी, पखरोजगार पे से रागली दी। खुदे दे रियासत थाना इदारे दे रियासत थाना जालिम इदारे चा हमेशा जे पारे पख्तूनो मजलूम कौमुना तंकड़ी दी। हम जाते पे कराची के परे लोबे कवी मुम दे तदावयो चे कराची वो सागा पखवा कराची दा पख्तनो पावला सरा न पाते नन को कराची के दा पख्तनो होड़ दे दा पख्तनो यो ताकते दा मजलूम कौमुनो यो ताकते दाइवा याद आवसाते चल कताओ को पतश्ता चपरुन पकुमा खैसुरा के वक्या वशवा फकीर है हाजी मिर्जा अली खान चकला रावतलायो द अंग्रेजानो पे खिलाफ आने आगे के हम दगा से देवे जनाना किरदारो चागा जनाना इस्लाम बीबी वा चकला अंग्रेजानो वरतवेल आगे देवा बलुची सरावा दवको हिंदू बाबा मुसलमान अशवला क्या देवा बलुची सरावा दवको अंग्रेजानो वरतवेल चे इस्लाम बीबी मुंता हवाला का बिया पख्ताना रापोर्ट अशो दा फकीर एपी पसर बराही के बिया मुंग दगा जालिमानो तवायु मुंग दगा पतलानो वालो तवायु मुंग दा पाकिस्तान फौज तवायु चे दा अंग्रेजानो सहशर जोड़ छो अंग्रेजान दा दे मल्क ना पतखते दोलो लाडल अंग्रेजान पदे मल्क के दे तासो को स्पिरा वस्तल दे पखपरा नशो पाते मगरे दारी वजीरिया زخمي وزير شعر وزير زخمي وزير علي وزير علي وزير شعر وزير زخمي وزير علي وزير علي وزير مگرے دایوا یادا وساتے ننا کوتا ننا وزیر سور توئی اگے پران والے دے اگے امور والے دے پکور کے مشران سوک نستا افوجان ورتا ننا وزیر وتوئی سے ماتا کٹ راوڑا माता ने अली रावड़ा बालख्त रावड़ा दे दे वतकीली मन दे दे तसफावायु चतरोसा पूरे मुदेरे खबरे पते करिए तरोसा पूरे मुदेरे खबरे नख कराओ कवले उडेरे मजबूरी और उडेरे वकात सीधी मस्जिद जमुंगा और स्तासो वक्तरी डेरा मुश्किल अशवा या बमादे वतन और करे या बता दे ली तरफोना
دهشتگرد 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 دا یوه یاده وساته اوس دوې لارې پاتې دي دوې لارې پاتې دي یا به ټول عمر دپاره یا به ټول عمر دپاره د غلامۍ ربط در نشي یا به ټول عمر دپاره د غلامۍ ربط در نشي یا به 5 منټه د بهادرۍ جوړه کوي 5 منټه مو خوښ دي که ټول عمر غلامي 5 منټه مو خوښ دي که ټول عمر غلامي انشاءالله تعالی دا مونږ یو وطن ته نه یو تللي مونږ وزیرستان ته نه یو ننوتلي مونږ پټه ته نه یو ننوتلي مونږ سوات ته نه یو ننوتلي که کله مونږ ننوتلو بیا ته ګوره چې په تا باندې مونږ څه کوو تا مونږ کوم ځای ته رسوو او د تا نه د هر مظلوم د هر ظلم د هر چې تا په دې وطن کوي پښتانه به درنه کوو مګر یو دا یوه یاده وساتئ چې تر څو پورې د ستاسو خپل پلرنی وطن نه وي مضبوط تر هغو پورې تاسو په کراچي کې قوت نشئ ظاهرولی دا نن چې تاسو په کراچي کې محفوظ یې دا د پي ټي ایم د برکته محفوظ یې نن چې په کراچي کې نن په پي ټي ایم ولې چې پي ټي ایم په کورني وطن کې راوچت شو هغه ته وویل چې که په کراچۍ کې دی که په لاهور کې دی که په کوټه کې دی او که په کوم ځای کې دی زه د پښتنو سره ظلم نه برداشت کوم زه د پښتون سره د پښتون د کرایې دپاره پښتون د وکالۍ دپاره پښتون د پیسو د نیولې دپاره زه نور نه درکوم ای ملګري دا یوه یاده وساتئ راتلونکي وخت کې ځان تکړه کړئ یو پي ټي ایم شروع شو پي ټي ایم شروع شو پي ټي ایم اولینه دې د ډېره سختي په وکړه چې کله د بنو د قوت جلسې وشو د دې د ذهن پوه شو اوس د حیات والا خبره راغله د حیات والا د عزت او د ناموس ده همیشه دپاره پښتون په عزت باندې سر ورکړی دی مونږ به نور مونږ به بغیرتي بېعزتي د اوسي په خپل وطن کې نه غواړو مونږ به انشاءالله تعالی د تا سره په سینه درځو د تا سره په سترګې سترګې کوو او د تا د دواړه سترګې به وباسو لوی وزیر زخمي وزیر علي وزیر علي وزیر لوی وزیر زخمي وزیر علي وزیر علي وزیر لوی وزیر زخمي وزیر علي وزیر علي وزیر او زه دا یوه یاده وساتئ چې انشاءالله تعالی موږ به بیا درته راځو خو دغسې اتفاق و اتحاد لرئ ای پښتنو په تاسو باندې اوس یو ډېر د قیمت نه ډک وخت راغلی دی دا د ستاسو د امتحان وخت دی دا د ستاسو د جدوجهد وخت دی دا د تاسو د یووالي وخت دی که تاسو دلته پښتانه بچ کول غواړئ تاسو به د یو بل سره اتفاق کوئ که پښتانه د دغ ځای نه ورکول غواړئ بیا به د راوانور باندې جزیزان په پښتنو کې پیدا کوي لکه څرنګه چې هغه ته جاسوسي کوله ملګریو دا یوه یاده وساتئ هغه بلخانان موږ هغه ګلخانانو ته یا چې په بله ژبه کې ورته سورسس وایي چې د پښتنو جاسوسي خپل پښتون ورور وي د ده په پښتنو جاسوسي بل چاته کوو هغه ته موږ وایو چې تاسې د پښتنو نه کرار شه د پښتنو په منځ کې بې اتفاقي مه پیدا کوه د پښتنو د کور خبرې دښمن ته مه وړه کوي په ولاړه موږ به په دښمنه تا ته زیاته سزا درکړو نو زه د کراچۍ د ولس او په دې وطن کې هغه طبقه چې همیشه دپاره یې په محنت باندې یقین ساتلی دی او هغه قومونه چې ډېر په مشکله او ډېر په تکلیف باندې دلته راغلي دي د خپلو بچیانو دپاره مزدورۍ کوي
او هغه وطن چې د سپینو د سپینو د سرو زرو نه ډک دی خو چا پې پرېښی دی او د کراچۍ په ښارونو کې مزدورۍ کوي دا زموږ وعده ده در سره چې موږ به تاسو که هر ملک وي که په پاکستان ملک کې وي خپل وطن به موږ د سرو او سپینو زرو درته ډکوو نور به په مسافرۍ باندې نه ساتو علي وزیر علي وزیر زه اوس دلته هم د تاسو په سټیج باندې به درته ناست وم شعرالله او شعر به تقریر کوي انشاءالله تعالی تر هغو پورې به د تاسو سره وو دا مبارزه به جاري وي دا زموږ سیاسي جدوجهد به جاري وي دا د پښتنو د ویشولو تحریک به جاري وي چې تر څو پورې موږ دښمن ته ګزار نه وي ورکړی مهرباني وروره په خپل ځای کښېنئ اوس یو دوه درې مشران به وینا کوي بیا د مانځه وخت پکو خپل پروګرام به جاري ساتو په خپل ځای کښېنئ دا ښایسته یارانو ګروپ چې دې جلسهګاه ته راغلی دی موږ هغو ته په خیر راغلی وایو عزیزانو پښتونه ترانې د جلندر رانه ودرې کړې د شین بیرغ دا ستا په وطن څه کانې ونه کړې زما د کلي لار کې یو تور سړی ولاړ دی ما ته وایي چې ته څوک یې دلته څه کړې زه اوس بلنه ورکوم محترم حاجي شیر محمد مسعود ته چې محمد شیر مسعود ته چې بلنه وکړي چې وینا وکړي حاجي محمد شیر مسعود ته بلنه ورکوم چې خپله وینا وکړي आवाजम नाराजी नर पश्तून बातूर पश्तून नर पश्तून बातूर पश्तून पुरुला मोगरा लीगी बचियाल मुकतल खिंगी जमातुला मोगरा लीगी दसंगा आजादीदा जी बिस्मिल्लाह وشرود على پاک دینا بینا چه بخون کے و مربانا دے پشتیز بندے تشریف فرما دا پختون جخورن خورستان لیڈرشپ علی خان وزیر ڈاکٹر سیدالان سائن انور خان اور نورا خلی د پختونخوانا د پښتانو مشرانو او زما مخې ته د کراچۍ پښتون ولسه په پښتنو ژبه کې تاسو ته دا په جمع سلام وي یا به مې شی په وینو رنګ وطنه یا به دې سر تر سر د ځان کم یا به ستا نام و رنګ وطنه یا به خپل سر درنه قربان کم عزتمنې پښتنو په ټولو ناول خو تاسو ته سلام کوم چې ژوندي قومونه خپل شهیدان نه هېروي تاسو ته دا فریب وي چې تاسو نن
قسم شهیدان مړه نه وي خو د مزم مړه تاسو راژوندي کړل د کراچۍ مسایل که چاته معلوم دي نو دی ولس ته معلوم دي موږ مړولي هم او بیا بیا په لاس پیسې هم درته لا حکمرانانو دې جلسه دې پولیس اخیستلې خو ورساوه PTM ختم کړی دی په دې نه بعد په ټوله شپه کې به پښتون نه اوچتېږي نه به اوچتول ته زه ورکړم په دې ښار کې نور قومونه هم خو پښتانه ته یې د تجاوزاتو په نامې چې کوم نقصان ورکړی دی دا سیلابې په یو ځای کم نه دي شوې د شپېتو کاله دوکانونه او مکانونه یې وران کړي دي د انکروچمنټ په نامې باندې خلک پاتې را خلاصولو دپاره تانې ته ورځي هم ټوله خلکه د چرسو او د بوتل فایرانو کټ کوي موږ د دې عمل په سخت الفاظ غندنه کوو زموږ ملګري اختر خان اکرام الله او احسان الله اوس هم په جیل کې دي ناجایز فایرو کې خو دې ریاستي ادارې ته مو دا وایو چې که تاسو دا خیال وي چې د پښتون حق به نه کوو ایفایرونه خو پرېږده دا سر به درته کېږدم په ایفایرونه به ته نشې راولی دا ولس دا پښتون ولس اوس د ګولۍ او د بارود پرای سینې مخکې کړې دي زموږ سره یو بل جبر هم شروع دی چې کومې غټه ملټي نیشنل کمپنۍ دي هغه الفیکس چې دي سیپیک وال دي FWO وال دي پښتانه مزدوران پښتانه هیلپر ډرایور هغې کې نه دی اخلي لایسنس او NIC د پښتونخوا دی دا معاشي قتلعام موږ بیخي نه منو بیا دپاره به که دا رویه چینج نه کړله دا کوم روډونه چې پښتنو په خولو باندې جوړ شوي دي دا به بیا څه درته ورانوم بلډینګونه د پښتنو په خولو باندې جوړ دي دا د کراچۍ د بلډینګونه د پښتون د خولې خوشبو ماته راځي داسې معاشي قتلعام شروع دی قسم پاټ کې د پښتونخوا سره تعلق ساتلو کسان یې 350 کسان د 3 میاشتو په پریس کلب باندې په هړتال باندې ناست دي ملګریو دا معاشي قتلعام دی د زندګۍ هم د قاتل دي د معاش هم د قاتل دي په دې سپراوی باندې 30 کنټینر یې ایښي دي او یې FWO دي FWO ایښي دي NHA والي ایښي دي او د NHA چې کوم وزارت دی بدقسمتۍ سره هم د یو پښتون سره دی د شلو ورځې نه
دا کنټینر یې اخلي زه دا ورته وایم د دې سټیج نه چې دا لرې کا دا ولسي په زور درنه لرې کوي دا لرې کا دا نه منستي ملګرو زموږ روایات دا نه دي چې مشر خبره وکړي هغه نه پس زموږ باندې کشر کس خپل خبره کوي یا تقریر کوي خدا د علي خان ظرف دی دا پهلې دفعه دا روایات دا راته مات کړل چې نه د کراچۍ آخري وینا به تاسو کوئ نو دا دومره ښه حوصلې او دومره ښه زړه کس دی چې موږ ته یې د کراچۍ د اختتامي تقریرو موقع راکړله ملګرو پی ټي ایم تاسو سره په هر میدان کې به ولاړ وي د پښتنو د درد او د درمان بل هېڅ لاره نشته سوای پی ټي ایم نه تاسو به زموږ مرسته کوئ موږ به تاسو سره په هر ځای ولاړ وي که پولیس وي که بل څه داسې مصیبتونه وي پی ټي ایم به تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ وي نو اوس نور ملګري یو دوه پاتې دي هغه به هم تاسو ته تقریر کړي زه خپله وینا په دې شعر باندې ختم کوم چې دا غدار نارې راپسې مه کړه دا غدار نارې راپسې مه کړه حق خو خپل که غداري وي نو غدار یم ډېره مننه ډېره مهرباني خدای مو تل آباد لره عزیزانو په خپل نور الله خان د پی ټي ایم کراچۍ ارګنایزر او د دې جلسې صدر په خپل آخري وینا کوي د هغه نه مخکې د مطیع الله توراب صاحب یو شعر دی مطیع الله توراب صاحب وایي عزیز محترم نور الله خان ته بلنه ورکړم چې خپله وینا وکړي نور الله یوه ناره به لګوو مونږ ستاسو ټول ټولو ته دا خوښ دی چې ښه په نره سره ښه زرداره ناره ولګوئ مشره اشاره وکړه بیا یې تماشه وکړه ټول به ناره لګوئ مشر نور الله کریم ته مشره اشاره وکړه مشره اشاره وکړه مشره اشاره وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتون تحفظ موومنټ له طرفه د شهید نقیب الله مسعود او نظر جان ورسره نور ډېر پښتانه ځوانان چې د روانور د لاسه شهیدان سوي وو د هغه اوله برسۍ تلین دی نو د ټولو د مخه زه به دې شهیدانو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم د لمانځه ټیم دی صرف یوه خبره کومه تفصیلي مجلس ټولو مشرانو وکړئ عزیزانو موږ چې کله د دې جلسې کمپین شروع کړي دا یوه خبره خالي کوم چې موږ کله د دې جلسې کمپین شروع کړي د دې ښاره دا ریاستي ادارې دا زورور خلک موږ یې ور وغوښتو یوه خبره یې راته وکړه چې وکړي تاسو خپلې جلسې وکړئ هر څه چې وایاست مګر په تاسو کې یوه ډېره غټه غلطي ده هغه غلطي دا ده چې تاسو رښتیا د رښتیا په شان وایاست دا یې مخامخ راته ویلي دي چې آپ لوگ سچ کو سچ کی طرح بولتے ہو سچ میں تھوڑا نرمی لاؤ دا زموږ د پی ټي ایم یا د پښتون تحفظ موومنټ ډېره غټه کامیابي ده نو زه په آخري کې ستاسو ټولو د ټولو پښتنو شکریه ادا کوم د هرې سیاسي پارټۍ موږ شکریه ادا کوو صرف په آخري کې یوه خبره کوم که موږ پښتنو په کراچۍ کې دغه رقم اتحاد او اتفاق وو زه په ایمان دا درته وایم
چې هغه نور مشرانو بیان کړو چې بیا د چا پلار هم پښتنو ته په سپک نظر نشي کتلی. اوس هم د پي ټي ایم په ټولو ملګرو پسې اف آی آرونه دي، په ټولو ملګرو پسې د دهشتګردۍ د پې لګولي دي، د غدارۍ د پې لګولي دي. ناست دي ټول، دا دي ناست دي، ټول ناست دي. او زه یوه خبره درته کوم چې 33 نومونه یې نامینېټ دي. هغه نورو ملګرو دا خبره کوله چې زه هم په دې درنۍ کې پکښې وم، زما نوم یې ولې نه و ورکړی. نو خبره دا ده د کراچۍ د پښتنو حوصلې بلندې دي. د دوی پښتنو څه خواست کوو، د دا پښتنو د سیاسي جماعتو څه خواست کوو چې دلته به کراچۍ کې سیاست کوي. پارلیمنت پی ټي ایم یا پښتون تحفظ مومنټ هغه اعلان ویلی دي چې موږ پارلماني سیاست نه کوو. د هغه پښتنو څه خواست کوو چې دلته سیاست کوي. دا پښتانه به ووټ تاسو ته درکوي، ته ولاړ پارلمنت ته، ته واخه وزارت. مګر خبره چې د ننګو د غیرتو د پښتو راله، مهرباني وکړه د دا نورو پښتنو سره بیا پر څنګ ودرېږه، دا مهرباني وکړه. نو زه خپله وینا پر دې شعر خلاصوم او د دا نورو ملګرو چې دا کوم راغلي دي، دا زموږ د پي ټي ایم ملګري، د دا پي ټي ایم ملګري چې څومره دا څو ورځې ظهیر شوي دي، خوب یې نه دی کړی، دومره کوشش یې وکړي په مختصر 4-5 ورځې کې دا دومره غټه جلسه تیاره کړه. افرین ورته وایو. د دا نورو پښتنو هم شکریه ادا کوو. دلته دا کم د چمن ملګري جنوبي پښتونخوا څخه چې را روان وو، دا چې اوس یې نیولي دي بیان وسو. یو جیلاني نومېږي، یو نعیم. دا پولیسو نیولي دي، دا څو ملګري رایله کړو، په هغو پسې اسله ایښې ده. خو خبره دا ده پښتون تحفظ مومنټ به بلکل ولاړي پر سوشل میډیا، پر هر فورم به د دا ادارو چې دا کوم کار یې کړی دی خلاف دی، مخالفت به کوي. زه خپله وینا پر دې شعر خلاصوم. وایي پښتانه که خپل حالات بدلول غواړي، پښتانه که خپل حالات بدلول غواړي، دا زاړه بوتان به ټول نړول غواړي. او انقلاب تشي د خولې خبرې نه دي، سم په سرو وینو کې خپل ځان لمبول غواړي.
Come